د اختر په ورځو کې چې دا کمې میلې لګېدلي وو څاروي خرڅېده وه په دې کې د یو بابا سره چې دومره ظلم او زیاتې کړې دي وي یو راته ده ووایي چې ای ابو هریره کې زه د لاس نیولې وه چې ته څوک ځان د حرامو نه وساته ځان د څه نه وساته د حرامو نه وساته وی چې ته ځان د حرامو نه وساتې وي ته به د الله په مخلوقو د الله په بندګانو کې به د ټولو نه زیات عبادت ګزار شي سبحان الله د ټولو نه زیات عبادت ګزار بشي ځکه چې په وجود ته خېټې ته حرام مال لاندړو نو ته چې عبادت کې د عبادت په قبلېږي بل د دې برکت دا دی چې خېټه کې حرام مال ني نو ستا به عبادت ته شوق او محبت پیدا کېږي او کله چې دې خېټې ته حرام مال لاړو نو بیا به ستا عبادت ته زړه نه کېږي د مونځ ټیم به برابر یو ټیمونه به ورکوې مړه به زم په دې کیسو به تا نه جمع قضا شي مونځ به درنه وشي دا ولې د دې نه په دې خبره ته ویېږه چې یاره زما دې خېټې ته چېرته حرام مال تللی په څه وجه چې زما مونځ ته زړه نه کېږي ذکر ته مې زړه نه کېږي تلاوت ته مې زړه نه کېږي یو دیني مجلس ته د هغې تګ ته مې زړه نه کېږي او څوک چې د قرآن درس کوي هغې ته مې زړه نه کېږي او چې درس کوي په هغې اعتراضات کوم هغې پسې خبرې کوم او چون چرا پرې کوم وغیره ذلک نو په خپل ایمان ویریږه نو ما ته څو فرمایل چې ته ځان د حرامو نه وساته سبا موږ او تاسو وګورو که نه دا په دې د اختر په ورځو کې چې دا کمې میلې لګېدلي وو څاروي خرڅېده وه په دې کې د یو بابا سره چې دومره ظلم او زیاتې کړې دي چې دیسي پیسې ولې ورکړي نو اوس دې وخت کې سړی حیران شي ولې دې دومره ړوند ښه په کس باندې پیسې غونډې دیسي ورکړي دي نو دې بابا به څومره په غریبۍ کې دا څاروي ساتلي دي او دا به وي چې یاره زه په دې مطلب بچو له به مې ده وکړم هغه به مې وکړم وغیره ذلک څومره سودونه مې په دې زړه دي ټولې پیسې چې دي نو هغه ولې دیسي ورکړي سپینګیري بابا دی د سپینو ډکو خاطر نشته حرامو ته څوک سوچ نه کوي نو زه خو دا ویم چې یاره دا د قربانۍ دپاره خو د څاروي نه نشو دا خو د قربانۍ په بانه به راغلي نو د غلا دپاره راغلي ځکه قرباني خو په حرامو نه کېږي یو خو حرام مال باندې مطلب ته دیسي پیسې ورکړي چاله وغله څاروي والي او غریب سړي وي بهر حال نو هر ځای کې به سوچ کوم نو ابو هریره صاحب ته څه فرمایي میزان د حرامو نه وساته نو ته به د الله په مخلوقو د الله په بندګانو کې به زیات عبادت ګزار شي نو انشاءالله ځان به د حرام مال څخه الله رب العزت د بندیانو د مال چې دی حقوق الله دی او حقوق العباد دی یو د الله حقوق دی نو الله خپل حق معاف کوي چې توبه په سجه وباسي په سجه توبه هسې توبه هسې داسې نه چې بس روزانه توبه او بیا نه ګناه کوي نه په سجه کې توبه وباسي نو الله بنده معاف کوي خو پردي مال الله معاف کوي چې د بنده نه معافي وغواړي او بنده دې معاف کړي نو بیا به الله معاف کوي نو دغه حقوق عباد شو حقوق العباد هسې بې څه نه معاف کېږي به هر حال نو د حرامو نه به ځان ساتو نو انشاءالله بیا به زمونږ او ستاسو عبادت هم قبلېږي او زیات عبادت ګزار به وګرځو او دویم دا